ಪೋಹರಣಾದ 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 ಪೋಹರಣಾದರಣ ಪೋಹರಣಾದ 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 ಪೋಹರಣಾದರಣ ದಗಾರಣಾದ ಚಿಬ್ರಿ ದುನಿಯಾ ದಾರಣ ಹೋ ಪೋಹರಣಾದ 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 ಪೋಹರಣಾದರಣ गुती जमा प कलम नजर जमा प किताब अरमान पजड़ की मुश्किल लग तस्वीर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम قدرمنو کتونکو قرآن الله وزلی بیا ستاسو بدرانه خدمت کې حاضر یم قدرمنو کتونکو نن په ینګ سکالر پبلک سکول بریکوټ کې د ماشومانو د تقسیم انعامات په سلسله کې د یوې ښایسته دستورې تابع شوي وه په دغه دستوره کې درانه مشران چې ول هغه د پی اس ام ای غړي هم ول او نور د ماشومانو والدینو چې هغه هم ګډون کړو دا وخت راسره د دې ادارې پرنسپل صاحب هم ولاړل د دوی سره به هم خبره کوو په دې باندې سر ډیره مننه ستاسو د وخت راکولو دا راته وایي نن هم چونکې د تقسیم انعامات په سلسله کې تاسو د یو ښکلي پروګرام هغه تابع کړی وه په دې په هکله به راته څه ویل غواړئ او بیا دا ووایئ چې کوم ماشومان نوي راغلي دي هغوی ته یا د هغوی والدینو ته به څه پیغام ورکول غواړئ ډېره مننه غفران الله صاحب ټولو نه مخکې خو ستاسو انتهایي شکرګزار یو چې تاسو زموږ د پروګرام نه راغلی او موږ ماشومانو حوصله افزایۍ دپاره د هغو له پروګرام له یو کوریج ورکوو نوي ماشومان چې څومره راغلي دي نو موږ هغوی ته په خپل وینا کې وینا هم وکړله چې د دې ادارې د ترقۍ او د پرمختګ انحصار چې دی نو هغه ستاسو او ستاسو د والدینو په انپوټ باندې دی که په اداره کې فرض کا تاسو ته داسې څه کمی په نظر باندې راځي په هغه ټایم باندې تاسو د ادارې د منتظمینو سره رابطه وکړئ نو د هغې د وجې نه ستاسو د ماشومانو او د ادارې د ماشومانو ډېره زیاته فایده کیږي جی دا راته ووایئ دا اداره د څومره وخت نه قایمه ده او ستاسو به کې په حیثیت پرنسپل څومره وخت د دې ادارې چې دی 26 ایرز وشولو او به حیثیت پرنسپل زوم مطلب دا په دې اداره کې کار کوم او په دې 26 ایرز کې ما تقریبا د 2019 پورې مسلسل ټیچینګ کړی دی چې په هغې کې زموږ ډېر ښه ډاکټرز انجینیرز او په مختلفو شعبو کې چې دی نو ماشومان پیدا کړي دي او هغه د ملک او د قوم خدمت کوي او انشاءالله زموږ دا کوشش دی چې موږ یو مهذبه معاشره چې دی هغې له وده ورکو او هغه په وجود کې راشي ولې چې بغیر تهذیب نه او بغیر سیولایزیشن نه تعلیم چې دی د هغې څه معنی نشته دی نظر زما په کتاب ارمان په زړه کې مسکې لکه تصویر په ګلاب دغه تصویر د رڼا دغه مسکا د رڼا پوهرنا دا پوهرنا د رڼا پوهرنا دا پوهرنا دا پوهرنا دا پوهرنا د رڼا دستر گزل کلو کتاب رازی چی خپل کلو کتاب چی خپل ژوندون ورکلو چی مکمل کلو کتاب زما استاد رڼا چی پر اختیار رڼا پوهرنا دا پوهرنا د رڼا پوهرنا دا وخت راسره د پی اس ام ای پریزیډنټ د سوات هم موجود دی د دوی سره هم خبره کوو سره ډېره مننه د وخت راکولو دا راته ووایي چې نن ینګ سکالر پبلک سکول ته راغلی څنګه درته محسوس شوه او بیا د ماشومانو څنګه حوصله افزایي تاسو وکړه په دغه هکله باندې نن د ینګ سکالر سکول انول ډے وه او دا په دې علاقه کې یو ډېر بهترین اداره ده که تاسو وګورئ د دې ادارې چې کوم لوکیشن دی چاپیره د دې نه بوټي دي پټي دي ونې دي دشتونه دي غرونه دي او بیا چې بلډینګ په کومه جدید طریقه باندې رخ شوی دی یقینا زه حیران یم چې ما داسې بلډینګ چېرته نه دی لیدلی په دې سوات په دې سکولونو کې نو دا خو د ماحول خبره ده بل د دې ادارې ماشومان ډېر زیات قابلان دي د دې ادارې استادان چې دي هغه ډېر زیات کوهنه مشق ډېر قابلان ډېر محنتیان دي او په خاص توګه باندې د دې ادارې کوم مشر چې دی جناب طیب سردار صاحب هغه ډېر زیات محنتي انسان دی په ماشومانو ډېر زیات مین دی ډېره خواري کوي ډېر کړاوونه کوي او چې کله زمونږ چېرته کې رزلټ سي د بورډ په حوالې سره نو د دې ماشومانو پکې باقاعده په دې تحصیل کې پوزیشنونه